کتونکو الف خان شرپوی ما پښتونخوا کې چې چېرته هم ظلم وشي نو د هغې خلکو زموږ سره رابطه وي، خو موږ سره دومره وسایل نشته چې موږ غزې ته لاړ شو. یعنې د روزاني صحابه سره د پښتونخوا د هرې ضلعې الحمدلله د دغې خلکو مینه ده چې ړومبنې به ما سره رابطه کوي چې ظلم شوي وي، بربریت شوي وي، جبر شوي وي، زیاتې شوي وي، خو رسېدی نه شو. څه خپل مصروفیات دي، څه اوس پکې لا د الیکشن مصروفیات شو. نو همدغه شانتې دا خو هم رابطه کې را سره دا تودې خزانې دي. زوی ورله معلومو کسانو ویشته، خو مجال شته چې پولیس د ټس نه مس کړي، ځکه چې د چینچي ډرایور چینچي چلی نن سبا وخت کې یو سړی خپله خېټه وساتي او که نه د پولیس جیب وساتي. ډېره بدمرغي ده چې د رشوت نه او د شپارس نه بغیر کار کېدل دا ډېره ناممکنه خبره ګرځېدلې ده. نو بیا دا خلکه میډیا ته راشي، خو الحمدلله چې دا ظلم چا سره هم شوی دی نو موږ ته څه ډیمانډ نه دی کړی، موږ ورله اواز پورته کړی دی او خدای پاک رنګ راوړی دی. د دې خلکو به زه ځای ته هم ځم انشاءالله، خو د دوی سره به خبرې اترې کوو. انتخابي ظلم ورسره شوی دی. مشره نوم دی څه دی؟ حیدر خان جی. حیدر خان. ستا څو بچي دي؟ زما مال د الله په 8 بچي مې 3 جنکۍ او 15 هلکانو. 15 هلکان. نو دا یو هلک رانه بس بې ګناه جي په خپل پیسو باندې په خپل حق باندې ووالو. ولې ویشته څنګه پیسې وي؟ دا بچې څه د ګاډي څه پیسې کش موږ دغه قرض و هغه ګاډی رانه درولې نو دا بوتلو چې دله بارګین کار کړی زه د کلي سړی دی د الله د رضا لپاره به راسره منډه ووایي یا زه خوراک پراک به پې وکړو. هغه جي بس 2 لک روپۍ فیصله وشوله زموږ په تاڼه کې فیصله وکړه دی ارامي بیا تاڼه کې ورنه کړه پیسې په رنګ روډ باندې ورکړي چې دغه بچي بې عزتي زما هم 15 میاشتې مخکې وکړه. یعنې چې زه رالم زما هم وکړله د کلي اډې نه د سپینو ډکو خاطر وساتلو بس ارامي و. بیا هم بچې بس موږ ویزه خیر دی. بیا هم د دې مشرانو له ورلو جي د خوله دا کوله 3 میاشتې نیټه پکې د 1.5 لکو نوره ورکړه. هغه 50,000 کې 13,000 روپۍ د واسې 20,000 جي موږ ته میلاو شو 2 لکو کې. بیا دغه نورو کې د خپین خلوړې د 1 لک روپۍ غوښتلې او بس زما بچې خپل غریب او قرضدار او د کار د لاسه لاړو. بیا چې کوم دې مشران له ویزه 20,000 نورې ورکړي موږ هغې ته هم جي غاړه کېښوه. هغه مشران هم بس څه ونه کړي موږ دپاره موږ ته ویې وخت یو ده وکړي نو موږ وال چې کولی شو موږ غریب خلک یو موږ به څه کوو. دا بس موږ سره جي حق انصاف وشي. څو بچي دي جي؟ د هغه دا 2 بچي دي جي یو جینۍ یو هلک. 2 ولا جینۍ هلک دا یتیمان دي. بیا ښځه بیماره ده نوره هم بیماره ده. زموږ زوی ډېره غریبي ده موږ سره د انصاف وشي دی ونیسي الله دې پانسي کړي دی دې پانسۍ ته ورسي. زما ډېر ښه زوی و کاري و جي کاري و زه قرآن باندې ډس کړی پړی ویشتی دی دی دې الله ووهي پړی ویشتی دی راله. موږ سره د زوی انصاف وشي چې دا واړه سره خوله بچي پاتې ده چې سهار پاسې نو کمبل اوچته کړي ابو مې راغلی دی هغه پیرې به یې وړي یو خوا بل خوا راګباړ کار به یې کولو پیرې به شپه کې به راغو ناوخته نو دوی به سهار په تمه پاڅېده دی چې کمبل اوچته کړي زموږ ابو راغلی دی نو د مور لا جاړي زموږ کور کې روزانه جړاوي دی د الله ګیر کې الله پانسۍ ته ورسوه. دا نوسي تپوس کوي چې زوی را تپوس کوي زموږ ابو راغلی دی که نه دی راغلی څوک زوی روزانه راکروي او جړاګانې وي. نو سړی نه دی ګرفتار شوی؟ نه که نه زوی کله وایي یو ځای دی کله بل ځای دی. بل زوی مې خوارتاڼۍ ته لاړ شي هغه هم بس ساده غوندې دی نو هغه هم د خبرو چل نه ورځي. څوک ورته وایي یو ځای دی څوک بل ځای دی په خپله هم خوار ډېر وګرځېده خو بس پولیس څه وایي؟ پولیس وایي چې موږ سره 17 زامنو خویانو یې روغه وکړله پکې قسم هم وشو طلاقونه هم پکې وشو بعد چې هغې یا تفصیله ورشو نو هغې وایي دې سره وایي رابطې کېږي چې بس ګیرېږي نه څوک وایي دغه ځای دی ورېږه دلته رابطه شوې ده هلته به ګیر شي. څومره وخت شو؟ د دې دا 2 میاشتې برابرېږي بچې 2 میاشتې. زما رفاقت علي نوم دی جي دا زموږ ورور و مونږ مانه کشر و دا بس د ظالم وویشتو او دا 2 بچي تېنه واړه واړه پاتې شو او هغه اصل کې چې کم دی هغه ډېر چانټه سړی دی بس ګرځي راګرځي خو پولیس له هم دوکې ورکوي او تر اوسه پورې هغې نه دی ګرفتار کړی. دا تقریبا 2 میاشتې وشو چې هغه تر اوسه نه دی ګرفتار شوی. کتونکو دا 2 یتیمان ماشومان د پولیس نه د تفتیش نه د ګلالو بچو ته وګوره
د خپل پلار قاتل غواړي د خپل پلار قاتل غواړي د پولیس نه غواړي دا دوه بچو ته وګوره سزا و جزا خو شته دی نه خلک ځکه دغه شانتي د دې مور د اوښکې وچول دي د دې مور د اوښکې وچول دي حافظ قرآنو په 1 لک روپۍ باندې لاړه قرض یې وپې نه دې څه نه وي څه دې مونږه بارګین ته بوتلو مونږ چې زمونږ له هغه پیسې بل سړي سره به خبرو کی نو هغه 2 لک روپۍ وي تقریبا او هغه دې کې هغه ستاسو په چا پیسې وي او چې زمونږ په چا پیسې د هغې په پیسو کې دې ویشته او چې په دا چې کم دی دې مو درېم ګړی بوتلو مونږ دې مونږ له فیصله وکړي یا به درېمګړی دې بوتلو نو څنګه داسې ویشتو ته خبره جوړه وای بچي هغه دې رانی دا پیسې د لما کړي دي په دې سړي د لما شته کې دې کې بل دې کې عمال اوس کمیشن دې کې عماله کمیشن راکې نو 10000 روپۍ په 2 لکو کې دا غستې دي او د هغې باوجود هم د ویلي چې 80000 روپۍ عماله نورې راکوي لکه 1 لک روپۍ ما ته برابر وي دا پیسې د لما کړي نو دې لکه خو زموږ خپلې پیسې وي په دې ویشته او په دغه خپلو پیسو باندې بیا تاڼه کې ور نه کیږي الله چې چاته په قهر شي کنه نو راغنه دغه شانتي کار والی په ډز شهید دی خو دا 2 یتیمان بچي دا نیکه به ولا سونه مینه ورکوي نیا به ولا سونه مینه ورکوي تره به ولا سونه مینه ورکوي نشي ورکولی خدای دې د چا نم د پلار سایه نه لرې کوي خو مر خښت دی دنیا نه تګ دی خو چې چا د یتیم خیال وساته ګوره حضور پاک صلی الله علیه و وسلم وایي چې چا د یتیم په سر باندې لاس کېښودنه الله پاک به چې څونه ویښته لاس لاندې راځي دومره نیکی به ورکړی کېږي او بیا خو دې پولیس والا د دې یتیمانو ته وکتل چې غریبانان دي هېڅ طرح کې نه لګي دوستم زوی نشته بچی بخواران رشتې چلېږي نو د هغې څه وس دی هېڅ وس یې نشته دی ځان له پیدا کړي خو پولیس له پیدا کړي موبایل هېڅ وس نمبر نشته زوی زما 0300 36 96 233 صحیح ستا نمبر شته بابا زه په پوهېږم نه زما ورته وایم دا بل نمبر ته زه خپل وایم 0315 93 62 410 ګرانو کتونکو دا نمبر مې دې دپاره ووي چې دا خلک غریبانان هم دي مزدور کار هم دي خو دوی له پیسې راغلي د وکیل وس یې دغه شو نو دوی به وکیل ونیسي چې پولیس ولې دا کس نه نیسي ښه ورته معلوم دی خو نه یې رانیسي دوی تپوس نشي کولی خو دا ځای ورته چوښوده دې ځای ته رالل انشاءالله خبره به موږ پرېږدو نه خبرې تېښته به ځان رسو تر هغې به لګیا یو تر څو چې پولیس ګرفتاري نه وي کړې و دې یتیمانو بچو ته وګورئ والله اولاد ډېر خوږ نو به زه چې دې ته ګورم نو د ماښامه پورې به زموږ خفګان وي احساس دا سړي سره نه وي ښه احساس د مظلوم ساتل الله پاک دا چاله طاقت هم ورکړی وي او چاله دا توان هم ورکړی وي ډېر خلک یې اوس وینې سپینې شوي دي په خپل رور بچي مور خور ښځې باندې تشدد او مړه کوي روزانه ویرونه جلاکان چې دې بچو ته زوی نه شو کتلی دا پلار غریب سړی خو ډېرې په مینه ساتلي دا ترونه په خیال کوي خو د پلار مینه بل شان دي د پلار مینه د پلار وي خو امنیا ټول یې خیال وساتي خو د پلار مینې کتونکو دا د سره شعر کې چې د تودې خزانې د پولیسو ته ورسي چې داسې خاندان تاسو نه انصاف غواړي قاتل در نه غواړي د دې ماشومانو د پلار قاتل در نه غواړي د دې لپاره چې خپل کوشش وکړي الله دې دوی په حال باندې رحم وکړي او دوی د انصاف غوښتنه کوي چې دوی ته انصاف